جناب صدر مجلس معزز علماء کرام او د دغه کلي او علاقې سره تعلق لرونکو زما ډېرو محترمونو، خصوصا زموږ ډېر محترم ورو د دغه ادارې او د دغه کلي او علاقې سره ډېر محبت کوونکی او دا کلی او علاقه چې پې روښانه ده، زما محترم ورونو دا دوه درې روښانه چهرې دي زما، او د ډېر کارت او ډېر وخت نه د دین خدمت کوي او دغه اداره دا دې کامیابه کړې ده زما. د میدان دا خاوره چې نن دا باغ او بهار لګېدلی دی او دا ښکلې ماشومان او ګلان او دا پلاران چې خوشحاله دي او بچو له زیرې راوړي، دا د دغې علماو برکت دی زما. نومونه اخیستل به داسې چې دا به په ما فرض وي. زموږ ډېر محترم ورور، زموږ ته ډېر قدردان او د زړه نږدې ملګري زما مولانا امین الله صدیقي صاحب دامت برکاتهم، مولانا حمید الحق صاحب دامت برکاتهم، مولانا ارشاد الله صاحب دامت برکاتهم، جمله څومره اساتذه چې د دغې ادارې دي زه د تمامو مشکور یم، خو دا درې زموږ زړه ته ډېر نږدې دي ځکه د دین کار کوي. دا علاقه او دا چراغ دی بل کړی دی. یو درخواست عاجزانه به دا کوم چې دا چراغ چپ ته مړ نه شي. دا علاقه د خدای پاک ډېره ځلولې ده او دا د دې علماو برکت دی زما. دوه خبرې درته کوم، ډېر وخت دا مجلس لګېدلی دی، تاسو به ستړي شوي، زه دوه درې خبرې کوم اتفاق به وکړو زما. د طالب او د عالم او په دې معاشره کې یو لوی مقام دی. زموږ خلک د علماو ډېر سپکوي، طالب ته په سپکه ګوري او دا خبره عامه چلېدلې ده چې زه خپل بچی دین مدرسې ته بوځم نو څه به خوري، موږ څه خورو. دا مولانا امین الله صدیقي صاحب څه خوري، ته په خدای یقین وکړه هلکه موږ څه وخوړو. قسم دی د دې کلي د میدان د خانانو نه بهترین رزق خدای پاک علماو نه ورکوي. خپل بچي دا د دین خادمان کوي. صاحب د مرقات ملا علي قاري لیکلی زما. د دیوبند یو لوی عالم شیخ الحدیث مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب دامت برکاتهم رحمه الله، یو لوی عالم تیر شوی، یو ځل طالبانو ته درس کوم، د درس په دوران کې داسې په هواره ډنکه کې لګیا وم، نو په دې درس په دوران کې زلزله او هوا راله باران شو. طالبانو چې باران ولیدو نو پټۍ یې چوتې کړې او کمرې ته یې دسته یې د مخې منډه کړه، چې منډه کړه پیزار تې پاتې شي، چې پیزار تې پاتې شو مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب وروسته روانو د خپلې اوږې څادر یې کوز کړو. زه نه یم صاحب د مرقات لیکلی دي. ملا علي قاري صاحب وایي رشید احمد گنگوهي صاحب د خپلې اوږې څادر کوز کړ او د طالبانو پیزار یې پکې واچول او را په اوږې کړه روان شو. طالبانو چې دا منظر ولیدو او پوکار یې شروع کړو، په ژړا شو. زموږ طالبان د خدای قسم درته خورم د PhD سکالر نه د 14 د دغې نه چې دا ډیګرانې راوړي، زما د په رب قسم یې د دې خپل استادانو ډېر قدر کوي، ډېر خیال ساتي زما په رب قسم چې د دې مدرسې طالب العلم چې د استاذ کم احترام کوي دا په سکول کالج کې نشته. ستا سکول کالج او اداره خو د بې حیایي درس ورکوي. حیا چېرته لاړه؟ نوجوان خو غرق شه. زما وروڼو یاد ساتئ، نن به هغه مور خوشحاله وي، هغه پلار او هغه کورنۍ به خوشحاله وي چې دې علماو ورته دا حافظ ولیکه. دا د قرآن حافظ زما وروڼو ډېر لوی خیر خور شو په دې کې دی. خبره مې دې پرې کوله، وخت مختصر دی زما وروڼو. طالبانو چې دا منظر ولیدو په ژړا شو، چې په ژړا شو چې واه شیخ صاحب خو بېادبي وشوه او راله او په ژړا او په اظهار شو چې شیخ صاحب موږ نه بېادبي وشوه، موږ معاف کړه، ستا د څادر موږ نه بېادبي وشوه، ستا د اوږې مبارکې موږ نه بېادبي وشوه، دا څه وشوه؟ د
زمونږ پیزار ستا د اوږې سره او د څادر سره ولګېده بیا د بیوش حضرت ته په ژړا شو. مولانا رشید احمد گنگوی صاحب هغه وخت یو جمله وفرمایله، وی طالبانو تاسو د دین ګلان یې او ستاسو بارک رسول الله مبارک ټول وایه شوق سره صلی الله علیه وسلم فرمایي چې طالب کله دین دپاره وځي فرشتې ورته وزرې غواړي. وی طالبانو تاسو خو د دین دپاره راوتې او فرشتو درته وزرې غوړلې دي، نو ستاسو د پیزار دوړه دا د فرشتو د وزرو سره لګېدلې ده او زما دا څادر زما د اوږې سره لګېدلی دی، نو ستاسو د دې چپلو او د دې پیزارو دا دوړه زما د څادر نه دا معزز او معطر او بهترین ده. دا د طالب مقام. یو جومات کې طالبان اوسېدل، د یو سپینګیري بابا مولانا وټیرا د طالبانو مقام د تخې معاشره کې ډېر کم کوز زمونږ د طالبانو تر خلک ډېر سپک نظر کوي. زما مکه دین عالم پورې سپک مه ګوره. معاشره چې آباده ده د علماو برکت دی. زما د علماو سعی کړي، کوششونه یې کړي، محنت یې کړی. قسم درته خورم داسې وخو چې په کلیو په کوڅو په علاقو به چېرته حافظ د قرآن نن ستاسو د میدان په ګیټ او چوکټ کې مولانا امین الله صدیقي صاحب او د دې د دوو دوستانو په چوکټ ته تحافظ ودول. دا د ادارو برکت دی. زما نو بابا صاحب به روټۍ راوړه، د طالبان خو خپل من کې مذاق کوي، نو په بابا یې د غوی نوم بابا ته به یې غوی. نو یو ځل چېرته بابا ډوډۍ لیټ کړې وه، طالبانو ګیشي وو، نو طالبان